اول وضو چې شامله او بیشام کې ما په کار کیلومتر فرق دی. اول ځل بیشام کې شو او په پدغه کې اچ باندې یو بل خدا نه خاصه غو شو هغه سره دغه اثرات و ډېر سنگینی تکه چې چین اوسم ډېر هغه کې دی هغه تشویش کې چې دلته پاکستان کې وی هغه خبره چې پر زموږ په افریقا کې التمغه کو انویسټمنټ کو په هر ځای کې کو یو ځنا منتداغ اداغه ځنا د باډیز نه راغلي سوای د پاکستان او نو دوی ولا ثبوت ورکړي چې بدا د پشاسو نو د هغه چې دی لکه خیال کول پکار دی او دا ډیره سنگینه مسله ده او زموږ د آبادۍ لپاره د ملک استحکام راوستلو لپاره او زموږ اکانومي چې دا هغه چې بهتره طرف ته لاړ شي هغې لپاره دا عوامل دي چې په دې باندې کار وشي. اشرفو خان داخلنۍ پوښتنه به کوو چې کوم اسلام آباد ته دوی په 24-25-26 باندې لاړه کارګران یې هلته پرې ووژل هلته یې جوبل هم کړل دې وخت په عدالتونو کې در په در دي خو نو وطن پارټۍ آیا په دې کې خپل کردار ادا کوي چونکې پښتانه دي ګیر دي هغوی بالکل په ځای باندې پرېښي دي او بیا یو فیک نیوز دغه کېږي چې دومره مړه شو د سره ډېر دی چې لکه دوی په انټیریور باندې دا ځان لوګو چې خو انټیریور منسټر کوم راغی دوی ولا پروتوکول ورکړ دي د دې په کوم ځای تاسو ګورئ نو مکاندا مو په کله یو خدا چې اوس پورې دوی هغه بیاناتو کې تضاد دي یو لیډر براشي ناغه وو چې سل هغه شوی دي شهیدان شوی دي بل وې 200 شوی دي څوک سمي اول خو دې دا د صحیح هغه کې او دغه شهادت ته الته پیش کی چې په دا هغه شوی دي او په کار دا چې د خلاف کوي سره هغه شهادت او د تکیسونه رجسټر کړی هغه اوسر پورا الته کو پوسټ مارټم نه شنو دلته پوسټ مارټم کې دی شو کنه دلته به پوسټ مارټم کړو هغه نه پس په مخامخ پر راغل او کیس په هغه شانتي رجسټر کړو خو دوی هغه لوبي کې په دې باندې فیک نیوز طرف ته دي چې وایي غلطه خبره کوي هغه چې ورځ ورځ هم خبره کوي نه هغه خلک غومني نو متغلی اثر خو زمونږ خو عبدالرحمن وسره دي چې کوم التا او باغ ورځ باندې شهیدان شوي دي زمونږ هم سره همدرد دی د خاندان سره همدرد دی او چې کوم التا یو مقصد د پاره دی بوتلو او جیل کې دی او دی سره غنه کې موږ هم دا وی لپاره وایي چې بس ډېر وشو مکار دی چې اوس پرې دی او دلته چې کوم یو طرف ته خو انټیریئر منسټر باندې الزام لګي او بل طرف ته هغه پروتوکول ورکړي او داسې پروتوکول چې زما په خیال دین مخکې بل چاته داسې پروتوکول نه دی ورکړل چې کوم طریقې سره هغه د پروتوکول ورکړنو خپل یو مقصد مخامخ کې دی چې تاسو څه غواړئ موږ ته اوس وردا پته نشي چې دوی غواړي چې په دې ملک کې په دې صوبې کې دوی څه غواړي نو صرف دا هغه دا چې د عمران خان د رهایی خبره ده هغه خو په دې طریقې باندې نه کېږي د هغې لپاره خامخا یو ماحول جوړول پکار دي عدالتونو کې دا کیسونو چې اوسه پورې دامره کیسونو کې ضمانت وشو نو چې حکم پاتې هغې کې کوشش کول پکار دي دغه یو طریقه ده او دغه طریقې سره به مونږ غواړو چې عمل کوي. اچھا افضلي صاحب راغی